अस्सलाम वालेकुम। अला मोहम्मद इकबाल साहब वाई वे अपराधों के हाथों में है अक़वामों की तकदीर, हर पर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। नाने ज़मून सर टॉपिक दे पर्द په معاشره کې د یو فرد کردار آیا په معاشره کې د خاندان د معاشرې د سیاست د اقتصاد نه اهم کم یو شی اهم کردار دی. دا یاد وساتئ چې معاشره د فرد نه جوړه شوې ده. په قرآن کې هم دا بار بار ویل شوي دي چې دا په فرد باندې، دا په خلکو باندې، دا په کس باندې لازم ده. دا معاشره د یو فرد واحد نه جوړیږي او دا خرابېږي هم د دې نه. مولانا اسرار صاحب وایي چې په قرآن کې ډېر کم باس د سیاست شوی دی، بیا پسې د اقتصاد کم شوی دی، د معاشري اصول هم پکې کم بیان شوي دي، خانداني لیول پکې زیات بیان شوی دی او د ټولو نه زیات په قرآن کې د فرد خبره شوې ده. د معاشره، اقتصاد، سیاست د هر څه د یو فرد یو د شخصیت نه شروع کیږي او د دې کم کردار دی او کم کارنامې د یو فرد دی. دلته به موږ په لاره باندې روان یو غلط کار به وینو، حکومت ته به کنځلې شروع کړو، اعلی حکامو ته به کنځلې شروع کړو، خو دا سوچ موږ نه کوو چې دا معاشره زما نه جوړه ده، دا معاشره د یو فرد نه جوړه ده، دا معاشره د یو انډیویجول نه جوړه ده چې دغه وغواړي نو ټوله معاشره شي چینج کولی. په بار ممالکو کې به یو فرد یو حصول هم نه ماتوي، خو چې کله دلته راشي، زموږ دې ریاست ته راشي، نو دلته بیا هغه اصول چې کوم هغه په بار ملکونو کې یاد کړي هغه هم دلته نه کوي. خو چې کله په ایرپورټ باندې وځي د هغه ملک رول ریګولیشن قانون هر څه به مني، خو چې کله په ایرپورټ باندې را دننه شي نو هغه هر څه ته بیا ګوډ بای ووایو. دغه د مجموع وایو ته زموږ دا معاشره ته ناکام روانه ده. ګوره یو فرد، مضبوط فرد چې هغه سره احساس وسره، د هغه سره فکر وسره، د هغه سره سوچ وسره، هغه به یو مضبوط خاندان جوړوي. او چې کله یو مضبوط، یو امن پسند، یو خودداره، یو خوشحاله خاندان جوړ شي نو دغه یو خاندان د وجه به ټوله معاشره جوړیږي، ټوله معاشره به خوشحاله وي، په ټوله معاشره کې به سکون وي. په دې علاقه کې به ته یو داسې فرد وینې، یو داسې شخصیت به وینې چې کله هغه تا له مخ له راشي ستا په دې مخ باندې به یو مسکان راشي، یو خوشحالي به راشي. خو چې کله داسې بدبخته هم وي چې کله ته وینې نو ستا هغه ټوله ورځ خرابېږي. دا هر څه کردار دا په یو شخصیت باندې دی، دا په یو فرد باندې دی. خو چې کله فرد پازیټیو سوچ شروع کړو، هغه د قوم او د اصلاح سوچ شروع کړو، نو هغه په خاندان کې د هغه بچو کې به دغه فکر پیدا کیږي، دغه سوچ ورکه پیدا کیږي. او ته کله یو خاندان داسې شو نو هغه سره به معاشره ټیک کیږي. خو چې کله زموږ معاشره ټیک شوله، زموږ سوسایټي ټیک شوله، زموږ اقتصاد به پخپله برابرېږي، زموږ سیاست به پخپله بیا ازادېږي. دلته موږ ته د یو فرد پهچان معلوم نه دی، هغه ته خپل کار معلوم نه دی، هغه ته دا پته نشته دی چې په یو ریاست کې زما رول څه دي، په یو ریاست کې به زه ژوند څنګه تېروم. خو صرف موږ دې ته محدود کړي دي چې فیسبوک باندې کینی، سوشل میډیا ته کینی، ګند ګالی د یو بل بېزتیانې، هغه کار ته کم دی یو شخصیت دی، هغه کار چې هغه ته قرآن او حدیث ویلی دی هغه دې پرېښی دی، صرف او صرف د خپل مقصد دپاره، د خپل ځان د شوکېدو دپاره، د خپل ځان د کامیابۍ خو ته نه شو ویلی، خو دې دپاره هغه لګی دی، د معاشرې نه لاس وینځلی دی، د معاشرې په تباهي پسې لګی دی، خپل پهچان یې پرېښی دی، خپل سوچ یې پرېښی دی، خپل هغه فکر یې پرېښی دی تر هغه د وجې د یو بهترین معاشري بنیاد جوړېږي، خپل هغه سوچ یې پرېښی دی تر هغه د وجې د ماشومانو مستقبل جوړېږي. دا خو وشوله موږ باندې روانه ده، دا نسل زموږ مکمل تباه شو. دا صرف چې سهار فیسبوک کولاوئ د ګالي ګلوچ دپاره، د مذاق دپاره، د خپل رور بېزتۍ دپاره، د خپل معاشرې د بېزتۍ دپاره، د خپل د ملک د بېزتۍ دپاره دا سوچ هم نه کوي چې دا ملک زما دی، دا ریاست زما دی، زموږ د ټولو مشترکه دی. په دې کې د هر یو سړي خپل رول دی، د هر یو سړي پکې خپل کار دی، د هر یو سړي پکې خپل کردار دی. خو خپل کردار
صرف د خپل ځان لپاره محدود کړی دی، خپل کردار صرف د خپل انا او د خپل سوچ لپاره محدود کړی دی، د قوم د ترقۍ د خوشحالۍ سوچ نه کوي. نو موږ ټول به خپل ځانونه چینج کوو. چې موږ د څو پورې خپل ځان نه چینج کړي، په ځان کې ارتقایي عمل نه راوستي، نو معاشره نه ټیک کیږي. معاشره په فیسبوک او په سوشل میډیا نه ټیک کیږي. په معاشره کې به هر یو کس خپل کار کردار ادا کوي، د سیاسي لیډر نه ور د استاد پورې، د ماشوم نه ور د خواتینو پورې، هر یو په معاشره کې خپل رول ادا کوي. هغه به خپل کار پیژني، خپل پہچان به پیژني چې زما دا کار دی، دا مې پہچان دی، دا مې منزل دی. موږ ته هیڅ معلوم نه دي، صرف دا راته معلوم دي د سوشل میډیا د خپل انا لپاره کولاو کو چې د کومې پارټۍ ته کنځلې وکړو، د کومې پارټۍ لیډر وشرمو او کومې پارټۍ له بې عزتۍ نه ورکړو. نو زه یو ځل بیا ټولو ته دا درخواست کوم، ریکویسټ ورته کوم چې د یو فرد حیثیت، د یو فرد ویلو ته په معاشره کې څه کومه ده، د دې نه ټول ریاست جوړیږي. یو کس سوچ کوي، اوس هغه ملکونو ته وګوره، یو کس پکې انقلاب راوستی، دغه ملکونو حالات ته وګوره. یو کس پکې پازیټیو سوچ کوي، دغه پازیټیو سوچ د وجې هغې موږ په سوونو کلمو باندې حکومتونه کوي. چې یو قائد اعظم نه وي راپاڅېدلی، یو علم اقبال نه وي راپاڅېدلی، نو نن به زموږ کم حال وي. دغه رنګې هر یو قائد اعظم هم دی، هر یو علم اقبال هم دی، خو چې کم په ځان کې خودي پیدا کی، په ځان کې دا پیدا کی چې I have the ability، په ما کې صلاحیت شته او you have the ability، او په تا کې شته صلاحیت، خو تا خپل ځان نه پیژندلی، ته په اودو کې پروت یې. شکریه.